په افغانستان کې پرون په 9 اکتوبر باندې یو خطرناک ترینه زلزله راغلی ده چې د هغې شدت 6.3 ریکارډ شوی دی او د هغې د وجل شوو تنانو د جوبل شوو تنانو تعداد تقریبا د 2000 نه اوړېدلی دی او دغه شان 9000 پورې تنان چې کوم دي نو دا زخمیان دي په دې کې او په سوونو تعداد کې آبادۍ هغه راغورځېدلي دي او د دغه آبادو د ملبو د لاندې د نورو وجل شوو تنانو ډېرو وجل شوو تنانو خدشه چې کومه ده نو هغه ظاهره شوې ده. څومره پورې چې خبرونه موږ ته را رسېدلي دي د هغې مطابق زه خبره کوم باقي به افغانانو ورونو ته دې ښه پته وي. نو دا چونکې د الله عذاب دی او یو امتحان دی کم تنان چې په دې کې جوبل شوي دي د هغې د مغفرت دعاګانې موږ ټول کوو. ټول امت مسلمه له پکار دی چې د دغه مصیبت او د دغه غم په موقع باندې د خپلو افغانانو ورونو سره ودرېږي که د چا هر څومره وس کېږي نو د خپل وس مطابق څوک به تر دعا تر حده د دعا او د لاس اوچتولو تر حده به څوک ودرېدی شي. زمونږ هم دغه وس کېږي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره ودرېږو چې دغلته په افغانستان کې په صوبه هرات کې کومه خطرناکه زلزله راغلې ده نو یقینا چې ډېره زیاته قابل افسوس ده چې کوم کسان پکې جوبل شوي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړو د الله په حضور کې. پسماندګانو ته صبر جمیل غواړو او چې کوم کسان زخمیان دي د هغې دپاره د جلد صحتیابۍ دعاګانې د الله په حضور کې کو. محترمو د الله عذاب دا د یو ځای پورې خاص نه دی د یو ځای پورې تعلق نه ساتي او د دې دا معنی نه ده چې ګینې د دغه ځای خلک چې یو صرف دا ګناهګارو او دی بدانو او یا دی ګناهونه کول او دا نور خلک فرشتي دي نه جي. نن امت مسلمه داسې حد ته رسېدلی دی زموږ نوجوان داسې حد ته رسېدلی دی زموږ هغه تورسرې هغه چې د حیا او د عزت لوپټې به په سر وي هغې د سرونو نه ګزارلي دي هغه داسې حد ته رسېدلي داسې حدونو ته چې په دې باندې یقینا الله جل شانه خفه کېږي او هغه بار بار موږ ته تنبیه راکوي اشارې راکوي. خو قرآن کې الله فرمایي ان بطش ربک لشدید یقینا ستا د رب نیول چې کوم دي دا ډېر سخت دي چې کله ستا رب نیول کوي نو هغه د هغه نیول به ډېر سخت دي. نو الله دې موږ د خپل پکړ نه وساتي الله دې موږ د خپلو نیولو نه وساتي. افغانانو ورونو باندې دا کوم امتحان راغلی یقینا زه چې خبر شوم د زړه نه ډېر زیات خفګان ما ته محسوس شو ډېر زیات ویریدو. نن ټول امت چې کوم دی هغې له امت مسلمه له په خپلو اعمالو باندې نظر پکار دی چې یاره کوم طرف ته موږ روان یو څه قسم اعمال که کوم مسلمانان په ګناه کې مبتلا یې مهرباني وکړئ د ګناه نه لاس رامنې کوئ. څوک په زنا کې مبتلا یې که څوک په سود کې مبتلا یې که څوک په رشوت کې مبتلا یې که چا د خور لور حق لاندې کړی که څوک پردي خلکو سره ظلم کوي مهرباني وکړئ د لاسونه د خپل ظلم نه رابند کړئ. د دې ظلم او د دې ګناه د وجې د دې اثر په ټول مسلمانانو باندې کېږي په ټوله خطه باندې کېږي. نو مهرباني وکړئ د دغه ظلم او د ګناه نه لاس روچت کړئ د الله طرف ته رجوع وکړئ توبه او استغفار وکړئ د زړه نه الله طرف ته رجوع وکړئ چې الله پاک زموږ نه دا عذابونه واپس کړي او په چا باندې چې راغلي دي هغوی ته دې الله اسانه کړي. وصلی الله علی النبی.